अंदर इधर नंबर 267 इंशाअल्लाह सीधे घर में नहीं कि मतलब मलक से बस किसको नहीं चले असल गिरू किसी मुवारिया नहीं होता खबर असर से न बस मुवारिया नहीं हम नमून बोझ होता है रहमान के रसूल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اس پر دو رکوعانو کې شپږ خبرې بیانې. لومبه خبره ده ترغیب انفاق طیب کا مال چې خرج کې نو حلال مال خرج او هغه مال خرج کې کوم چې تاسو خوښوي کوم چې تاسو محبوب مال. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم خرج کې د پاکیزه هغه نه چې تاسو حاصل کړی وي چې تاسو ګټلې وي ومما اخرجنا لكم من الارض او دهغنا چې رئیس دې موږ تاسو د بارد اسمتي ولا تيمموا الخبيث حکم یو کو انفقوا من طیبات پاکیزه مال خرج کړئ. اوس دغه وضاحت کی ولا تيمموا الخبيث او قصد مکوی د معمولی شي منه د دې مال نه تنفقون چې خرج کوي تاسو یعنی دا نه چې تاسو قصد او اراده د معمولی شي جوړ کړئ. ولستم بآخذيه د بيولو لپاره له وضاحت کوي او نه تاسو اخیستون کی د دې مال الا ان تغمضوا فيه مگر دا کپټی کوي تاسو سترګې فيه پاکستو د حق یعنی ته چې غریب له یو شی ورکی معمولی شی ورکی دا معمولی شی که سوستال درکی ته درې محتاج پسی او دستا پسی دې کتال هغه شی درکی دا کوم چې ته دل ورکی سړی روټه دا شلې دې کمپلی شلې دې پیسې نو کدی ته د پسی شی دستا پسی شی او دې تعالی هغه شی درکی کوم چې ته ورکی نو ته په ستر کې پټي او الګ مطلب زړه نه بینا خوش دله سره بینا مخکې ګوره ته زدل تناسته خوش دله سره بینا نه بد دله سره بیا چې کوم شی ته بد دله سره اخلي هغه بل ورته واعلموا ان الله غني حميد او په شي چې بشک الله به حاجت دی حمید ستایل شوی ذات تعریف کړی شوی ذات ستایل شوی دی مطلب استاد مال پر الله حاجت نشته چې الله رحم وکړي فائدہ پاکستان. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء دا دویمه خبره کې د بخل وسوسه چونکی ګور شیطان دا تاسو ته بخل وسوسه چونکی. الشیطان یعدکم الفقر شیطان یری تاسو د غریبینا خپل وسوسو سره ويأمركم بالفحشاء
او حکم کی تاسو ته بخل سره فحشاء بحیایت وی دلته مراد د سیاق او ثواب مناسبت سره دلته مراد بخل دی د الله د هر حکم خلاف به حیا د بنده الله نه حیا ونکړي شیطان تاسو یری د غریبین او حکم کی تاسو ته بالفحشاء وبخل فناروا وبحیایو والله يعيدكم شاط يعيدكم تكي راغري اخذ وعيد الذي اس يعيدكم تكي وعد والله يعيدكم او الله وعدك لتاسسرا مغفرة منه مغفرة دبخني منه دخل طرفنا چته انفاق کا مال خرچ کا سما بنا رکھی بخنه ودا وفصلا او دفصل تمهربانه کمال خرچ کا شي الله رب العزت در باندې رحم کی فضل کی مهربانیاں دی والله واسع علیم او الله لوی فضل والا کو فضل دی هو هدي استاد نیت نا استاد اخلاص نا استاد انفاق او لوی فضل والا دی چې څومره اجر ته حقدار یې نه زیات درکړي اوس د شیطان وسوسه او د الله حکم باندې کې فرق وسنګ معلومي د قران سره نو ځکه فرمایي یو کې الحکمت من یشاء ورکه الله په قران چاله راځي هر چاله نه چا باندې خصوصي فضل او احسان کې هغه د قران ومن يؤت الحكمة تسهيل کی امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ معنی یو ابن جوزی دے کنا یو ابن جوزی دے تسهيل کی امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ معنی دا الحکمت معنی هي معرفة القرآن حکمت سے شیئر دا قرآن کی نبی فرمائے ومن يؤت الحکمة وحضا سوچا غنى دا قرآن الى مرکڑے فقد اوتی خیرا کثیرا بے شک اهل الوی خیر دین الوی خیر اشتغل دیو جن انا اعطیناک الکوثر استاد محترم فرمائے یو د دنیا کوثر دی الوی خیر یو د هغه جهان کوثر دنیا کی کوثر قران دی آخرت کی کوثر حوض کوثر نو هغه څوک چې ورکړي شاغت ابو هو د قران نو بے شک ورکړي شاغت الوی خیر وما يذكر اس داس الوی خیر دې ته ملو شو چې د دین الوی خیر رشته دی وما يذكر الا اولو الالباب دا درې خبره او نصیحت نه اخلي د قران په بغیر عقل من قران دې تکم یو حکم کوي کوم حکم جاری د انفاق یعنی بدین باندې مال لګول انفاق قول په دې حکم د قران باندې عمل کول د عقل من شپږو خبرو کې درې خبرې بیان شوې لومبه خبره ترغیب انفاق طیبه دویمه خبره د بخل وسوسه شیطان اچي دریمه خبره بدین مال لګول عقل مندی دا استاد وایي چې بدین مال لګول عقل مندی دا نو بدین باندې مال نه لګول سي یو کیدا چې بدین باندې مال ورته چې هغه د پاره ټیکشنه کې کم لګول وما يذكر الا وما انفقتم من نفقه شاطر قران ذکر شروع سے بیا د انفاق خبر راوړه اشاره دې کړه چې د قران د اشاعت لپاره پر انفاق دیوال خاص وما انفقتم من نفقه او هغه انفقتم چې خرج کوي تاسو من نفقه سخرچا دا د الله تعالی کی دا شیطان تعالی او نذرتم من نذر یا منفت کوي تاسو سمنفت کہا اللہ بتابداری کی او کدا اللہ رب العزت حکم پر خلاف کی فإن الله يعلم بشك الله ہوئی کی باقی اللہ نے پٹ نہیں کی اور تاسو بدانی مطابق بدل وما للظالمین من انصار او نشتری دبار د ظالمانو او نکوی دبار د ظالمانو من انصار سو کی امداد مال کا خرچ کی کر اللہ بلا رکھے خرچ کی کر شیطان بلا رکھے خرچ کی لذا اللہ رب العزت فإلہ اللہ میں بدلہ رکھے منفت کی نظر کا منی کر اللہ قطاعت کی و کماسیت و خلاف کی لو اللہ رب العزت معلوم دے داخل مطابق بدلہ بدل نظر کی اللہ
वो सो खैरात न की जालिम दे, या माल खर्च की तो शैतान तलारा की नुजालिम दे, या मनत तक द गैर अल्लाह पनुम बात जालिम दे, और वमा लिज़ालिमीना मिन अंसार, और न भी ज़पार द जालिमान सो की इमदादी चे अल्लाह ने कुजूर बात इखलास की दस की ने नजर वेली की यो अमल में अमल अगर तआत न यानी अगर द अल्लाह रब्बुल इज्जत इबादत दे अमल, लेकिन अगर पता बात लाजिम न दे, अगर पता बात वाजिब न दे, और ती इंसान बात लाजिम थी नदी तो ये नजर हो। मिसाल तौर सर यो कसोई जे जबा जे पमा बात द अल्लाह द पार से कुम ने कुर्बानी लाजिम द चीज कुर्बानी लाजिम उस दा पता बात लाजिम रू को तो पसंद बात लाजिम मावादी अल्लाह ज़बार कुर्बानी लाज़िम दी तवीरी की मनफ या मां बांदी लाज़िम थी से वदा हर मिया शे पिंजर रोटी नहीं सकता अल्लाह ज़बार नो पद बाले असे को नफल कर वो चेते दा हुए नो पद बाले दा वाजिब नजर मनन मनफते मनन दा नजर कर खैरात की कदमात की और हदीस शरीफ के बुखारी शरीफ के मुस्लिम शरीफ के और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने रिवायत है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई नज़रुना ममाने मनख्त ममाने जगह नज़रुना यकीनन नज़रुना दा अल्लाह रब्बुल इज्जत तकदीर न सशे नशि बदल नज़रुना मनख्त दा अल्लाह दा तकदीर न सशे नशि बदल और दलील वसरिया अल्लाह दा बखील न जेब न मार दी मनख्त न मुराद नजर मुअल्लक दे यो दे नजर मुअल्लक यो दे नजर गैर मुअल्लक दा दो किस्म न बयान है। उस्ताद मोहतरम फरमाई नजर गैर मुअल्लक दारी जो कससी हुई जैसे बदा अल्लाह बरार के माल फर्ज को मा द पार लाजिम दे मा बाद लाजिम दे अल्लाह द पार माल फर्ज कुल दुमरा नबिया शफी 10 रुपए नबिया शफी 10 रुपए नबिया शफी 10 रुपए नबिया शफी 10 रुपए बस दा नजर गैर मुअल्लक नजर गैर जुदा शेर ना को बेहतर दे शुरू करी सबदी बदी निश्ता बदी बदी निश्ता लन खबर और यो दे नजर मुअल्लक शेख बल नजर सशी सर खदड़ी कजमार बाकार और कुशो नो सब खैरा रदा हदीस शरीफ दे सर मुतअल्लिक दे चितासु नजर न मारे दा तकदीर ने सशी निशि बदलोनी बस यो कस बखील भी माल न खर्च की अल्लाह ने दी कसरियत द जेब में माल से बहरहाल युतब सदक़ात फनिअमा चूंकि खैरात में दो किस्म करा शात आयत के बयान यो आग चाहो उनका शाती यो आग चाह नजर और मनख पेश यो खैरात आग चाह उनका शात खैरात यो आग चाह नजर और मनख लो अगे आयत शात आयत करीमा के दवाड़ो बयान उस दवरकुल दो तरीके यो कारवर कुल और यो कुल कुल नो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे तुबदु सदक़ात फनिअमा कता सु कारवर कभी खैरात न रुदा खकार फतकार न देदा वयो तुखफूहा कता सु पटवर कभी दा खैरात न वतुतुहा अलफुकरा और कभी दा खैरात न गरीबाना फहुवा खैरुल लकुम रुदा खरा देता सु कता सुखारा और कभी खैरातों ने मुदाखला बाज़ औकातों की खैरात कारवर को बेहतर है चाहिए यार नूर खलक इबरत वाखली नूर खलक सबक वाखली शातिर ऐसे सही करी सफास सच्चा चीज़ हमको सफास यो आगे खैरात चाह कारवर कोल बाज़ औकात की कारवर कोल बेहतर है चेहरा नूर खलक के सबक हुआ नूर खलक के इबरत हुआ या मिसाल तौर सर यो कस मुताल्लिक असी इंसान हुई या द इंसान खतरे सु कोई चेहरा दे पड़ो सकात कवर के मिसाल को दे इंसान न बच साथी कर न पता से मौका की भी कारवर कोल ना हो अगर नियत बारे खालिस ता अल्लाह हक तरसाई लेकिन इंसान पर इंसान न कश के कर दारवे यो कौल दे इत्तकू मिन मवाज़िअत तुहम
د تهمت د زینب ځان باز کله حدیث نه دی اتقوا من مواضع التهم د تهمت د زینب ځان او ساتل د انسان د زینب ځان او ساتل چې سیر والے سو انسان نه کیږي کتا سو کار ورکوي خیراتونو مداخله کار وای تخفوها او کتا سو پټ ورکوي د خیراتونو او تخفوها او ورکوي د خیراتونو الفقراء غریبانو فهو خير لكم لذا ورده تاسو یو ګور نفسي خیرات ته نفسي خیرات په مالدار باندې کولې شي یعنی اصل تر خیرات نیتو کې د الله تعالی سره لپاره مالدار باندې شو او یو فرض او واجب خیرات نو هغه به صرف غریب باندې او پټ ورکول بنیادی طور سره پټ ورکول بهتر دي دا افکار ورکول خو بعضی اوقاتو کې بهتر شي اصل پټ ورکول بهتر دي ځکه چې بعضی فقیران مسکینان داسې کاهی افکار ورکول نو دغه عزت نفس مشروع کی هغه به عزت کی فیسبوک باندې یو نانی پیج وی نو یو نانی کس داس ټرست جوړ کړی وی خیراتونه کوي نو څوک زنانه څوک کونډه څوک یتیم وی څوک یتیم وی څوک ماشوم وی نو څوک توفی یا روجمات وی یا د اختر د پاره سو ور کړی یا څه پیسي میسي نو یو لاس دندو ویډیو وغیته می ویډیو هغه تصویر شکل دی په سوشل میډیا باندې یلا هغه ورکول ځکه دې سره خدای عزت نفس مجبور دې سره د عزت نفس مجبور د دې اجازه نه درکې الله نو بعض اوقات ښکارا ورکول خدي لیکن بهتر سره بهتر چپټه ورکړي غریب مالدار نه هم ورکول شي خو بهتر دا دی چې غریب لا ورکړي او چې کوم فرض سره قضا واجب لا هو مالدار لا ورکول نه شي خو لازم نه ورکړي صفيه شو فهو خير لكم نرى فرض تاسو ويكفر عنكم من سيئاتكم خيرات نتیجه بیان او لری رکی الله استاسو من سيئاتكم بد عدد شستاس ته خیرات کی ته انفاق کی ته مال لگی ته بخل لسان ساتي نو دې سره بتانا بد عادات رزيل عادات بخل تریاکو شلتو دا بدل الله چاکه شلتو وی دا بد عادت ته کړه یا څه ګراونه دی پکې هغه خیرات کو شروع کی الله دې ان شاء الله تعالی دا بد خلق لري دا څنګه شاد ویلی او تسقیتا من انفسکم مال چې خرج کړي نو دې لپاره وخرج کړي چې ځان په ایمان او په نیک عمل باندې یو بار دیم یکفر عنکم من سیئاتکم او لری وکي الله استاسو بازي ګناهونه یو صغیره ګناهونه دي او کبیره ګناهونه په بغیر د توبې نه معاف کیږي صغیره ګناهونه در نشوي یو کس صغیره ګناه مسلسل کی عام کبیره شي یو کله ته نشوي نو نیکو اعمال سره صغیره ګناه درې معنی یکفر عنکم من سیئاتکم او لری بکی الله رب العزت استاسو تکالیف دنیاوی استاسو حدیث شریف ته ارحم من فی الارض يرحمك من فی السماء ته پزمکی والا باندې رحم کا اسمان والا با پتا باندې رحم والله بما تعملون خبير او الله په هغه باندې چې تاسو کوي خبير خبردار ليس عليك هداهم سلورم خبر تا بیان خیرات انفاق ترغیب کی خلق راوړو او سو خرج لګي مخفقی کرنا سو پی عمل لکی خفقی کرنا لیسا علیکا ہداہم نشتدی بتابا دی توفیق ورکول دیتا ولیکن اللہ یهدی من یشاء لیکن اللہ توفیق ورکی چالی جب وخشی استاکار بیان کلی مرن نمرن دخل بکار اگر اللہ رزق توفیق لا وما تنفقوا من خیر او هغه چې خرج کوي تاسو صبر مان فلانفسکم نو فائدہ د پار نزاد مستاسد فائدہ ستاسو الله ته څه فائدہ نه لګا خیرات کی کتمار خرج کی وما تنفقوا او مخرج کوي تاسو لفظ معنی دا نه خرج کوي او مطلب یې سره مخرج کوي نفي په معنی دا نه کی او مخرج کوي تاسو الا ابتغاء وجه الله مگر د پارا د لټول در ساده الله مال چې خرج کې لوجه الله خرج کې وما تنفقوا من خير دې لپاره ونه خرج کې چې رسوګرات نیک وي سوګرات سخی وي سوګرات زبر وي
وما تنفقوا من خير او هغه چې خرج کوي تاسو غوړه مال بهتر مال کوم چې تاسو په خو يوفى اليكم پورا بدل کړی شي تاسو ته اجر د هغه وانتم لا تظلمون او تاسو نه کمی ونکړی شي بلکې زیاتې به وکړی شي تاسو سره کمی نه کیږي تاسو سره زیاتې نه کیږي بلکې تاسو د پاره به زیاتې وکړی شي څومره چې ستا اجر دی هغه نه زیات اجر وتعالى للذکر الله سره ورسره کمی نشته للفقراء الذين احصروا في سبيل الله دا پنځمه خبره ده بهترین مصرف نه انفاق یعنی مال په خرج کې ما تاسو وختي وي کته مالدار باندې خیرات کیږي او نفلی کافر لم نفلی خیرات او صدقه ورکوي اس باندې بګي نشي کافر لا مرافق لا مشرک نفلی خیرات صدقه بالکل هم فرضي صدقه نشه ورکوي کوم چې واجب صدقه هغه مالدار نشه ورکول هغه مشرک او کافر نشه ورکول صرف غریب مسلمان لا ورکوي لیکن سوال دا راځي چې د ټولو بهترین مصرف کوي د ټولو بهترین زیاده خرج کوي للفقراء هذه الصدقات للفقراء دا خیرات للفقراء د پاره د محتاج دي د پاره د غریبانو دي الذين احصروا في سبيل الله كغريبان هذا غريبان احصروا في سبيل الله چې بنګړي شي دي په لار د الله کی مجاهد دے جہاد کی لا يستطيعون ضربا في الارض طاقت نہ لري دي د سفر کولو فی الارض پزمکه کی د پاره طلب د رزق حلال یو مجاهد دے جہاد د پاره ځان وقف کړي یو طالب علم دے هغه د علم طلب د پاره ځان وقف کړي یو عالم دے هغه د علم د خورولو د پاره د خدمت د پاره ځان وقف کړي اس کدی ته دومره ټایم ملاویږي لکه نن سبا چې څنګه عام طور سره امامان وي علماء کرام وي سحر شکم دې جمع ورکی واسپخینه پولیس کار دي سیوا د قبول نه بیا له واسپخین نوازګر پر قبول نو بیا مازیګر سما شومان او خیرت سبق کو بیا ما خام کا سبق او خیر او کوي او کوي نو خود روده ورکی یعنی دغه دوره یو 15 غنټې یو شپږ غنټې یو لس غنټې یو سرور غنټې ملاویږي ایکسترا د دین د خدمت نه علاوه چې د دین کار په نه ګډوډي نو به تر خدای ټول بهترین رزق واغې شي په الله سبحانه وتعالى نو دی عالم دی طالب علم دی مجاهد دی فقار دادی چې د علم د دین د خدمت سره سره یو ګنټه دو ګنټې درې ګنټې سم مزدوري کې سره سره نو کاږي باندې کې دې چې الله ورته پدې کې دومره خیر او برکت واچي چې دراړو شاته سمحتاجي پاتې نشي دا د دین د خدمت خلوی برکات دي الله رب العزت سبحانه کې چې څوک د الله د دین د خدمت لپاره انسان وایي لیکن نور خلق خو بګوري چې دې فقیر دی دې محتاج دی نو خلق رسه پکار دي چې د سره کې هغه اوس په دې باندې را باز داسي وي چې هغه غیور وي غیرتمند وي عزتدار وي ځان خلکو ته نه محتاج کیدا بما سره خرڅشته مې راځي او کسو کې ول ډیر په عزت او په قدر باندې ورکی نو کوام څه بدی پتی نشي خدا به د دین مزدوری نیوي دا به د دین اجرت نیوي دا به د نیک عمل تنخواه نیوي نه به د دالیت وي نه به د مقصد وي نه به دا ورکول کی دا بس یو غریب دې د دین خدمت کی زور سره نو یو خدای چې بنکړي شي دي پر الله لا يستطيعون ضربا في الارض طاقت نلري د سفر کولو پس مکه کی دوش ټایم نه ملاويږي ورته درې يحسبهم الجاهل اغنياء ګمان کی په دی باندې دا خبره اغنياء هم اغنياء چې دی مالداران دي دا ګمان په ولي کوي من التعفف د وجه د سوال نه کولو یعنی دې په سوال نه کوي من التعفف تعرفهم بسيماهم تبي جني دي لرا پنخون خانون د دې تفور ګور کنه چې عالم دی او طالب علم دی شپورز د دین خدمت کوي او زیات ودري ګنټې دې خپل سمزوري سے تجارت کوي نو د سره وسوي دا نه خبره کوي ته به سره امداد کوي لا يسالون الناس الحافا سوال بل کې د خلقنا الحافا لپټ کر
ان خلیفہ یا الحافا تواصفنا دری جمله علماء دا مطلب بیانی چې لا يسألون الناس الحافا سمانا یعنی دیبا اور سوال لا يسألون الناس الحافا لکه څنګه چې سورۃ آل عمران کې براشي چې لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفه تاسو د سود مال مخوري دوچن په دوچن کول سره عربو کې سود دا یو قسم او یو قسم نه څه قرض ولور نو تبل کا روانه میاش کې دراکو ضرور به درکړي یو لسو مراکي کور پسې میاش کې دراکو 200 کور پسې میاش کې دراکو 300 دوچن په دوچن کول نو لوی ایمان والو تاسو مال د سود مخوري دوچن په دوچن کول سره نو دا مطلب یې چې راکه سود دوچن کیږي نه سیندل ویل خیر دی مې دا مطلب دا دی او سودی له دا غره دې ته سوال لکه خلق را بواسف نه یې دې په هیڅ حال کې سوال لکه خبره واضحه کا یو کس ته د دین خدمت د پاره ځان وقف کړي لري ټایم ورته نه ملاويږي د تجارت وغیرہ د پاره او سوال هم نه کوي د خلق نو ټول بهترین خیرات دار شته وما او چې سوال کی بیا او چړور نه کی ورته ځکه د دین ذلیل کې د دین خدمت کی او سوال کی نه د دین ذلیل کې دا نن سوا خلق ولې چې کوم دنیا دار خلق خپل بچی خپل اولاد سو غواړي چې زما بچی نه عالم جوړ شي امام دې جوړ شي سو غواړي خو هیڅ قانون نه وایي دا امام دې جوړ شو خلکو ته سوال نه کوي دا ولې ځکه هغه دین ذلیل کړي هغه خلکو ته لاس نه وایي اخر کو تلاش نوري ولې نو هر یو کس په خواهش چې زما بچي د دین خاطر او دین سره به هر چا مینا ده چې کله دی پوزیشن ته وګوري نو سره ایمان لہذا ما تاسو له ذات کار دي ما تاسو کې هر یو فرد چې د دین خدمت کوي او ور سره خپل سره لاس په خوځي چې خلکو ته محتاجی نه وي چې دا کنسپټ د خلکو ختم شي چې د دین څو خدمت کی بس هغه خلکو ته لاس دین عزتمند دی چې لري هغه عزت خلکو ته ښکار شي وما تنفقوا من خير او هغه چې خرج کوي تاسو زغور مال فإن الله به عليم نو بشک الله باغی باندې پوهري یره خیرات کم وخت کما او کارو کم کپټ نو بیا ما خبر واضحه کی ترغیب الفاظ الذين ينفقون اموالهم هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل بالليل والنهار د شپې او د ورځې سرا وعلانیه فتوکارا فلهم اجرهم عند ربهم ندیر اجر د دې پنځ درب د دوی ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او نبی ير په دې دراتون کې او نو بشدي غم جن تیر شي وخت پسي الله وتعالى اطمینان او سکون دواره ور نصیب کی سو خبره بیان پینځه شپږم خبره کوم بس شپږم خبره سره فاتحه لومبه خبره ترغیب انفاق طیب پاک مال خرج کا حلال مال خدای باز کله کی حرام مال کټي یاره بس خیرات کا مال باندې حج به یو کم مال باندې پاک مال خرج کی حلال مال خرج کی دویم د بخل وسوسه پورا شیطان اچي دا تا چې وی کړه چې غریب بشه مړه بیا وسخري او کو ته وسوړې کته خیرات کې اعتماد خرج دې سره هم زیاتی کمی نه دا رب په وسوسه شیطان اچي درې خبره دا چې په دین باندې مال لګول عقل بندي دا او چې په دین مان نه لګي دا به وقفتیا دا او څوک چې بیا په دین ګټي دا ټول به په دین مال لګا سرور خبره تسلی زلمت دا وتا بیان کو فقيه غما بدل لمنل ادخل کو کاته توفیق ورکول ورکول الله کار ته استاقات تیار دي بنځه خبره بهترین سے د خرج بهترین مصرف ده او شپږم خبره د پدې آیتونو کې آیت نمبر 275 نه 281 پورې د شپږو آیتونو دي هو آیتونه شپږو آیتونه پرې آیتونو کې الله رب العزت زجر ورکی بخلاو بخیل رټنه ورکی سویم آیت ته درو زجر ورکی بخلاو شمانو څه زجر ور یو کړه د سودی سود ولې شروع کی تاسو یو که سود خود به کنه دنیا د نظام خبر کی داول زکه چې د دنیا سره فضل کې دی
د دنیا سره مال او دولت سره فضل کې نه زړه د دنیا د مال د دنیا د مینې او محبت لري کول الله رسول خیرات انفاق چون کې دې خیراتونه نه کوي انفاق نه کوي بخل کوي انجام سره وزي دنیا سره دومره مینه شي چې بیا چاله قرض هم بغیر د سودا نو دې کې زجر ورکی په فلا ولا چې و بکیله دا رب افغانستان کې و بکیله تا تماویل انفاق او کا خیرات او کا صدقه او کا مال خرج کا تا نه خرج کولو نتیجه سره وته سودخور شول او سودی له الله رب العزت پنځه تنبیهات ورکړي لومبه تنبیه وسودی سود مکوا ورنه د قبر نه بدلی ورستی په شان کې راځي قبر نه بدلی ولی راځي سود مکوا قیامت پر ورځ سودی د قبر نه راځي ټول خلک به پوری چال دی لیونیان لیونتوب سود مکوا ورنه د قبر نه بدلی ورستی په شان کې راځي او دنیا کې د سود خور حال ور د سپیډه بدتر وي اطمینان او سپیچ سوي اطمینان سپیته نه کېږي هر ټیم کا خیالو کې حس حس ان تحمل علیه الحس تترك به الحس کته ورته ثواب شي کته ورته پوری وي حس حس کوي چې به راويستي او کته وردا ستريک دیونه چې به راويستي حس حس کوي هر ټیم پریشان نو چې دنیا کې دا چا څنګه نه وته به همیشه پریشان کوي اطمینان او سکون نشته یو دنیا غټل دی او یو ورسره مینا کول دي غټل روا دي په سمه طریقه مینا کول ورسره ناروا دي نو وسوري سود مو کا ورنه قبر نه بده ودی سپي بشان ته پاسي یو دویمه خبره وسودي سود مکوا کله کله یو سودي سود حلال ګڼي سود مکوا ورنه کفار تاپو مہر په دربانی نه کی کاته یو حرام شي چې حلال ګڼي یې په دې کاته درېمه خبره وسودي سود مکوا حاجه منځ کې پاتې شو اولاد اصحاب النار ټیک شو دا یو سودي سود مکوا ورنه قبر نه بلې ونی سپي بشان ته راځي دغه سودي سود مکوا ورنه جهنمی بشي اولاد اصحاب النار درېم وسودي سود مکوا ورنه د کفار د کافر مہر وتر باندې لګي حلال نه سلورم وسودي سود مکوا که حلال نه غړي د اسیم د ګناګار مہر او ټاپو وتر پنځم وسودي سود مکوا ورنه الله او د هغه پیغمبر د طرفه اعلان د جنگ ها کسر د الله او د هغه پیغمبر د طرفه اعلان د جنگ دی چې هغه سود ورکي سود اخلي سودي معاملې کوي سودي معاملې نکي سودي معاملې کې گواه په دغه کسر د الله او د پیغمبر د طرفه اعلان د جنگ دی او ورسره الله ترغیب کله توبه ورکي اوس ګوري آیتونه ډېر آسان دي الذين يأكلون الربا هغه کسان یاکلون الربا چې خوري مال د سود معالم التنزیل کې معنی کوي یعاملون الربا چې معامله کوي د سود هغه کسان چې معامله کوي د سود ګور الربا ربا ویل کېږي ربا کنه او لیکلو کې د ربا د قصه کې یو ټکی ځان نشته کېشته واو ربا کیا نام پدې کې اشاره هم دي تر چې سودي سود کوي ته پیسې ورکړې خالص ورکو نو پکار تا چې وما عمر واخلي کنه دې داخله پیسې اخلي یو خواږي چې تعالی چا قرض درکو یا تا چا قرض ورکو ستانیت د سود نه دی او نه ته مطالبه کړي دا او هغه مجبور دی او هغه تا ور مثلا ورکې 100 روپیا هغه تعالی په بدله کې یو 100 روپیا ته ورته وینا غوښتي نه واخله خوشاله اخو جدا شي یا په کار دی چې د خپل طرف نه یو کس تور کې لا تعالی چا قرض درکړي خې د سره کړي ته ور سره خو کې سبب خبره نه ده نبی عليه الصلاه والسلام خپل چا قرض مستي او بیا چې واپس ورکول صحابي ته ویل چې یو درهم کې سوا او جدا شي او یو شته مطالبه او کې هغه دې ته مجبور کړي یا ول دا اصول او قانون استاد هغه ته هغه کسان چې معاملې کوي د سود لا يقومون بمفاسد قبرنا الا كما يقوم الذي مگر فشان تفاسد دا کس يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان چې پریشان کړي وي هغه الشيطان شیطان یو کس باندې پیری ناس دي کنه پریشانی کنه نو دې ور قبر نو دغه شانتي پریشان راځي
دادا سے څنګه را پاسي ولی بدا سے را پاسي د قبرنا من المسجد وجد جنون وليوتوب یہ ولی ذالک بانهم ذالک دا سزا دی بانهم بدی وجه بیشک دی قالوا ویدی انما البيع بیشک تجارت مثل الربا بشان السود اول خو دا خبر غلطه ده یا دا خبر ترتیب غلط ده یو کس کمکل وی کنه نو جمله څه پکار وی مراد اثر خر بشان انا کوي کنه یا دا خر دی یا دا خر بشان دا جمله به غلطه وی چې دی وی چې خر د بشان دی کته وی چیرې دی د خر بشان دی مطلب اصل به وقوف خر دی خدای دا او کته وی چیرې خر د بشان دی مطلب اصل به وقوف دی دی خو خرم د بشان دی نو خبره کوي کنه نو دغه جمله اول خدا جمله غلطه را ورپسې الله جواب کوي واحل الله البيع وحرم الربا او حلال کړی دی الله تجارت او حرام کړی دی سود داسې یو شان خدای سودخور درنه جملې ته وګوري پکار سو اول او پکار کوي هم کله سود حلال غنلو بیا څه پکارو انما الربا مثل البيع چې سود فشان د تجارت ته تجارت حلال نه سود حلال لیکن د سود بیشک تجارت فشان سود اصل ګرځولو تجارت ورسره فشان واحل الله البيع وحرم الربا او حلال کړی دی الله جواب کوي الله چې څنګه یو شانتی دی او حلال کړی دی الله سود حرام کړی دی او حلال کړی دی الله البيع تجارت وحرم الربا او حرام کړی دی سود یو شانتی دی فمن جاءه موعظه هغه سوچ راغی غته نصیحت من ربه دا رب طرفه یعنی دایت نازل شو نصیحت راغو فوتها واغمنش فله ما سلف راغل ردی هغه سلف چې تیر شویری بس طرف سره د سود معاملہ کړو بس دا سره خبره دی ډیره وامر استوبو باسا وامره الى الله او فیصله د الله تعالی چې توبې توفیق ورکړي او کړو توبه قبلې او قبلې الله باندې چا زور خو نه دی کړه یو کس توبه وي الله باندې زور دي چې توبه قبول کړي نه خدای د الله انسان دي چې توبه قبول ومن عاد فاولئك اصحاب النار او هغه څوک چې راو ګرځېدو سودی وکړو فاولئک بیان شو بیا سودی باندې نه پرې نکولا فاولئک اصحاب النار مغاتسات جهنم یادي هم فيها خالدون دی به بدی کې ډیر مودا مقصود طویل او دویمه معنا ومن عاد هغه څوک چې راو ګرځېدو سودی حلال وګڼلو فاولئک اصحاب النار لذا کسان جهنم یادي هم فيها خالدون دی بلی بلی کی ہمیشہ یمحق اللہ زکا حلال چوکڑا ہمیشہ بچانے کی کافر شوکا یمحق اللہ الربا ختمی اللہ الربا مال نسود سوک جو سود کی کنا کلا کنا دا سودی دنیا کے تے اللہ دا ټول مالوا او کلا کنا ختمولو طریقہ سے بھی برکت تے اللہ ختم اصل شیخ برکت تے کنا برکت سره چې تاسو ته سکون او اطمینان ته سکون او اطمینان برکت سره چې څومره مال زیاتی کی دومره کی دینداری زیاتی دا مال کی کار نو الله رب عزت د سفور مال ختمی هنا برکات چته ويربي الصدقات او زیاتی الله الصدقات خیراتنا سبب خیراتنا یعنی کم مال چې تسود واسه اعمال بری الله تعالی او کم مال چې خیرات واسه دی مال کې الله برکات واچي کله کله ظاهرا زیات کله کله ظاهرا زیات وي لکه مثال طور سره اول چې کوم کار اول ته 100 روپے آمدن الله نے الله 500 سره کې لګ کله کله یا شی واغ 100 سره لیکن اول 100 سره وی اطمینان کړو هغه بسنه کې دي 100 سره کې ستاسو کار دا برکت والله لا يحب تشبير ته خوشالي دي پکار والله لا يحب او الله رضیا او الله مینه کوي کل کفار هر یوم کافر سره کافر چې سود حلال غني اسیم ګناهګار سره چې حلال نه غړيو بیا کوي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات قران طریقه دا چې بد خلق ذکر کوي ور سره خلق ذکر کوي بیش ډیر بار چې بد خلق رضانو ساتو دي خلق کې ځان خو خلق کې ځان او شامل کړه
بشکا کسان چې ایمان وروړي دي او عمل کړي دي نیک او جاری کوي منځو ورکوي زکات لهم اجرهم عند ربهم دي لپاره اجر د دې پرېز رب د دوی ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او نه ير بدی دراتون کی وقت او نه شدي غم جن تیر شي وقت پسې یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو دې د مینې خطاب دی موت اے ایمان والو د چار طرفه خطاب دی وای کنا چا طرفه خطاب دی او جواب خود کړي چا طرفه خطاب دی الله اتقوا الله یریږي د الله او ګوره جماعت کې شربت او ابو سره متن خخ منشي ملک سے ګوره خلص کفوله ده او جماعت نه پس دي درس ته چلې شي دا نو سوځي خیر من سبب وو بنیادی وجه دی چې دا ټیم د دې چاو ټیم نو چاو سره دې تنه ماتي نو خیر دې شي پر سره ای ایمان والو اتقوا الله یریږي د الله ملک سے سره ګوره زمانه ژوند دی حتی اوس ټول سره د ملک سے په کې ایمان والو یریږي د الله ملک سے نرایا شو تاسو منتظر پر سوالو کې سمات کا شروع اگر بیمار دي سورہ سوالو کې سما والے نو محترم بیمار ده به تکلیف دی له او منتظر بیمار ده ټول هسپتال کې دوا په کې کړی سوالو کې ان شاء الله سره ټول بیمار او شفا وکړي ایمان والو یریږي د الله وذروا ما بقي من الربا وذروا او پریګ دی ما هغما من بقي من الربا چې باقی وي د سود نه ان كنتم مؤمنين کچری تاسو ایمان والا دسړه ای هغه کچھ بخله د ایمان داو کوي کتا سو دسړه ایمان والا ای د الله رب العزت د ير لباس پسان واچوي قران کې راځي و لباس التقوا د تقوا لباس پسان واچوي او ترسه د رسول سره معاملې وا نو هغه معاملې د سود پرې ناروا او نسانو ساتي فإن لم تفعلوا بس کچری تاسو دا کارونه کو سود پرې نه کوو فاذنوا بحرب من الله نو اعلان وري د جنگ طرف د الله نه ورسوله او د طرف د پیغمبر دا الله طرف ور سره اعلان د جنگ دی سزا ورکړي خپل غضب کی وجه راګي او پیغمبر چې سو پورې ژوند دی راغه طرف سره اعلان د جنگ دی چې پیغمبر د مسلمانانو امیر هم وکړ دی بتاو سره جنگ کوي دی بتاو سره جنگ کوي او که پیغمبر ني دا غبن څوک نه وي د مسلمانانو د ریاست مشر وي امیر وي بادشاہ وي خلیفہ وي نو بیا هغه فقارداري چې د پیغمبر څوک نائب دی لري نو دی وسود خور سره جنگ کوي نن خو زمونږ ټول معیشت په سود باندې راوړل ټول نور په سود باندې راوړل ځکه خارزارم تباہ برباد وَإِن تُبْتُمْ وَإِن ذکر ظاهر ته ګورو کړه په ظاهر کې ډیر ښکاری حقیقت ته تبعی کړه وَإِن تُبْتُمْ کتا سوراو ګرځي دې سودم پرې خودو فلکم رؤوس اموالکم نو تاسو د بارا اصل د مالونو تاسو دې سمطلب راس المال اصل د مال یعنی ګوره یو کس معاملې د سود دی الله دې د سود معاملې پرې کړه د دې دا مطلب دی چې تا 4000 روپے ورکړي دي او ته ورته ټولې پرې د دې مطلب دا دی چې تاسو سراول نوی چې اثر در کوم 200 به واپس راکې دا خپل اصل مال دې واخلا هغه زیاتی ورته پرې چې نو بس ما ته ولې سره باندې برابر لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون زیاتی مکوي تاسو ولا تظلمون تاسو سره دې زیاتی نکېږي دا دې اصل له پرې جمله کې الله رب العزت دا نه خوخي چې ته مظلوم شي او نه دا حکم کی اطاعت چې ته ظالم شي نه به ظالم جوړيږي او نه به ظلم برداشت کوي نو خبره دا خیال دی نه به ظالم جوړيږي او نه به ظلم برداشت کوي لا تظلمون ولا تظلمون وَإِن كَانُوا عُسْرَةٍ او کچوي دا کس چاره چې قرض ورکړي لري کنه کدی وی سو عُسْرَةٍ تنگسیا والا تنگ دسته والا غریب وی تنگ وی لاس تنگ وی تا خرج ورکړي خلای نشي کوله فنظرت النبتا سباد انتظار کولی الى میسرت تراسات یا پوری سورہ پوری اصول خیفا قرض ورکړي دې هغه تنگ دسته غریب لا نشي درکوله بالکل ورته چې کله درشي راوړي وان تصدقوا او کتاسو خیرات کوي خیر لكم ورد تاسو د بارا
इन कुंतुम तालमून कचरी ही तासु पुईदुन की खबरा खुदार चा तुम कर्ज दे वर कड़े तो हनोरा दाटून के दरता द्रीला अतिस्तेम शेती साहब दे ता सरसियाती न की सुनम दर सर न की साहब दे वाह थोड़ा दो अखलाकी खबरें बयान साथ यौदारे तंदस्त दे इंतजार वादा द्वेम दादे कल्ला इंसान वर सरकुल गारे अल्लाह रब्बुल इज्जत बात ता अजर न जाए के दुनिया की बदला कर किया दुनिया के मेरो रमा जो कदी कम नशर वत्तकू यौमा तुरजाऊन फीही इला अल्लाह दार कुरान बिल्कुल आखिरी आयत है तनुज़ुल एतबार से आयत 281 वत्तकू तासो कबूस की कुरान कम आयत टूल आखिर के नाजिल शवी जवाब बसी सूरतुल बकरा आयत नंबर 281 और कम सूरत टूल आखिर के नाजिल शवी मुकम्मल सूरतुल नसर और कम सूरत टूल अवल नाजिल शवी सूरतुल अलक और उम्मी इंसान वत्तकू यारी और तरतीब नुज़ूल व मसहबा ने बारहा खबरें शवी सूरत आल इमरान दर्स तो इंशाअल्लाह तजुद व खैर व अख्तर नफस सूरत आल इमरान बशरू को ने सूरत पानी की और बयान है वत्तकू यारी गई वत्तकू औजान बच गई यौम ये अदाब यौमिन द सजा दा और सिरतुर जौन फी अल्लाह जो आपस बदले शैता सिपाही की अल्लाह तो पेश की और रवा दा और सिर सजा नजान साता चिरा अल्लाह मखे तवलाड़े अल्लाह की दाकार देवारे पर उसी लेवा फाइल तो रुदा और सिर सजा नजान थुम्मा तुवफा कुल्लु नफ्सिन या पूरा बदला करते शहरियों नफ्स मा कसबत दाह चिकड़ी दी जिसिन कड़ी दी पूरा बदला वहुम ला युलमून और दी सरब सियाते उलपड़ीशी अल्हम्दुलिल्लाह 38 रुकू है रे सूरत आखिरी दो रुकू पार में मलगिरी राशि से आखिरी दो रुकू हुई और दुआ की इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुतास को कुरान सुन्नत की मदद और तौफीक बख्शे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अज़ान